السلام علیکم ملګرو، زه فضل الرحمن وطنپال. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په زمزم پیاله پروګرام په کراچي کې تاریخ روډ کې نو دلته په ګڼ شمېر پښتانه راغلي وو. نو ډېر خلک اعتراض لري چې بای پروګرام خوند نه وکړي، ځای تنګ ولو، ولې بای څه ډېر خلک په ګیله دي. دا ملګري راغلي دي، دا به تاسو په خپله ووایئ چې پروګرام څرنګه و. هېڅ خوند یې نه و، جنجال کې وسو. دا به وختي دا مجلس کړی وای، څو چند کسان خصوصي کسان به دې راغوښتي وای، جنجال وسو، جنګ وسو. اوس نو ولاړې هوټل دې پرېښوي، هوټل دې بند کړي، دنیا نه امیده ولاړه. دا ډېر بد کار ته څه وایې؟ سر بالکل غیسه ده چې پروګرام وای مثالونه دنیا را د پارک مارک صحیح مخصوصه کې سړی چې مېلمانه راغلي او هغوی سره دغه شو. وطنپال صاحب ملګرو، ولي بای ته پکار و چې د کله پروګرام ډیسایډ کولی او د پروګرام اعلان کولی چې بای ما پروګرام یې شي دی. ګوره د پروګرام په خپلې طریقې یو سړی یو ځای مخصوصه کې یو سړی وایي مطلب زما 200 میلمانه دي، 300 میلمانه دي، هغه ځای ورته مخصوصه کې چې مطلب دا میلمانه کې ځایږي. یو سړی برملا وایي، برملا څه مراد دا دی چې مطلب ګرد کوټ والا دی راشي. اوس ماشاءالله په کراچي کې د کوټ والا تعداد ډېر زیات دی. نو دلته هر هغه سړی اوس یخ دی، ډېر کوټ والا دلته پټور راځي. صحیح دی، هغه خلک دلته ټول ځان رسولی وو. بیا چې کم خلک دلته د کارباریان خلک دي، د هوټل سره وابسته خلک دي، هغو دلته ځان راورسوي چې کم فارغه خلک ولو نه. نو هغه چې دلته رالو، دلته ډېر رش و، دلته د ډېرو خلکو بېعزتي وسوې. ډېر خلکو د لرې لرې ځایو سره راللو، خرچې یې وکړلې، دلته په ډېر غټ زړه رالو. لیکن کومو خلکو چې امید راخیستی وو چې دلته به یو انجوایمنټ کوو، یو خوند به اخلو، نو هغه شی دلته نه وسلو. ولي بای څه خواست دی آینده چې کله پروګرام نږدې داسې زه درته وایم، زه هر پښتانه ته وایم چې ځای پروګرام نږدې نو پروګرام به سړی په ښه منظمه طریقه کښې دي چې خلک نسي زهیر د خلکو په عزتۍ نه وسي. دا ویډیو شیر کړئ چې ولي بای ورسیږي. مننه، وسلام.